أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. سورة الأعراف 18 نمبر آیت. الله تعالی وی د شیطان او د آدم علیه السلام واقعیا ذکر کېدله. دې ته موږ راورسېدلو چې شیطان لعنتي شو او شیطان د لعنت کېدو نه بعد دعا د سوال وکړو چې عمر راکړه. عمر سوال قبول شو. د هغې نه بعد د بدماشي شروع کړه او کوم وارننګونه چې ورله د هغې نه وروسته الله تعالی شیطان ته وویل قال اخرج منها، نو الله ورته وویل اوځه منها نه د جنت نه، جنت نه وځه، دې ځای کې دا بحث مه کوه. مذءوما مدحورا، مذءوما ذلیلا، مدحورا رټلی شوی او ذلیله د دې نه ځه او بس نور باس قابل ته نه یې پاتې شو. دغه بدماشیانې چې آدم علیه السلام اولاد پرېږدمه نو دا ګمراه کومه، نو هغې باره کې الله تعالی وویل لمن تبعک منهم لأملأن جهنم منکم اجمعین. خامخا هغه چا چې تابعداري وکړه ستا منهم د دوی نه، د آدم علیه السلام په اولاد کې ستا خبره چا واورېدله او د کفر لارې او د ګمراهۍ لارې اختیار کړي. لأملأن جهنم منکم اجمعین، یقینا زه به ډک کړم جهنم لره ستاسو ټولو نه، تاسو ټول به جهنم ډک. د دې وینا مطلب دا شو، د الله تعالی د وینا مطلب چې د خلکو دینداره کېدل ته هم زما ضرورت نشته، د خلکو بېدینه کېدل زما نقصان هم نشي کولی، بلکې دینداري د خلکو خپله فایده او بدعملي د خلکو خپل نقصان دی. ځکه چې کوم خلک ګمراه شي د شیطان خبرې واوري، نو شیطان او د شیطان ملګري غوڼ الله وایي زه به جهنم ته ور واچوم، په دې باندې زما هېڅ څه نه ورانېږي، بس ور واچوم. نو دې ځای نه پورې دغه واقعه مکمل شو. اوس دې ځای کې دا یو څو سوالات او یو څو خبرې شته دي چې یاره شیطان ورټلی شو، د دې ځای نه ویستلی شو، جنت نه ویستلی شو. الله ته ویل چې وځه مذءوما مدحورا، رټلی او ذلیله دې ځای نه ځه. اوس د وروستنۍ واقعه کې چې معلومیږي دا چې شیطان لا موجود دی، بیا هم د آدم علیه السلام سره خبرې کوي. نو دې ځای کې سوالات را پیدا شو چې یاره شیطان دا ټایم کې چېرته موجود و، څنګه موجود و، کوم ځای کې و، څنګه خبرې وکړې د دغه سره آدم علیه السلام، دغه الله ایستلی و. دویم سوال دې ځای کې دا دی چې د کومې ونې بحث دی چې دا ونه د څه شي ونه، الله تعالی دې د کومې ونې نه منې کړي چې تاسو به دې خواله نه ورسئ، د هغې نوم څه. دا دوه سوالات مشهور سوالات دي، چونکې دا سبق چې کوم دی دا مضمون د آدم علیه السلام دا واقعه په سورة بقره 4 نمبر رکوع کې په تفصیل سره تېره شوې ده. د دې سوالات جوابات تفصیلي فایدهورې نکتې هلته تېرې شوي دي، چونکې دا بقره خو ما په خپله تاسو ته نه ده ویلې، نو کېدای شي تاسو ته مکمل د هغې تفصیل معلوم وي. که د چا څه شکونه وسوسې پاتې حل شوي نه وي نو د هغې دپاره به معرف القرآن نه واخلئ، پښتو اردو دواړو کې میلاویږي، او 4 نمبر رکوع به واړوئ، هلته به د دې غونډ تفسیر غونډ سوالات جوابات خپله باندې حل کړي. الله تعالی وایي ویا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، ای آدم علیه السلام اوسېږه ته او ستا بیبي په جنت کې. شیطان خبره دې زمانه شیطان قصه دغه ځای پورې مکمل شوله د یو حده پورې. اوس الله تعالی آدم علیه السلام او حوا علیه السلام متوجه کړو، هغې ته خطاب وکړو چې آدم علیه السلام ته هم اوسېږه او ستا بیبي دې هم اوسېږي په جنت کې. فکولا نخورئ من حیث شئتما، چېرته چې ستاسو خوښوي په دې جنت کې به دې سر کې او که په هغه سر کې چې کوم شی خورئ نو تاسو پکې آزاد یئ، په تاسو هېڅ پابندي نشته. مفسرینو لیکلي دی چې په دې ذکر کې به د الفاظو کې لږ حکمت موجود دی، اشارات دي پکې. هغه دا دی چې آدم علیه السلام ته الله وویل چې ته اوسېږه او ستا بیبي دې اوسېږي. داسې ونه ویلو چې یا آدم اسکنا آدم علیه السلام دواړه اوسېږئ، یعنی حوا علیه السلام او آدم علیه السلام په یو لفظ سره ذکر نه شو، بلکې آدم علیه السلام اول ذکر شو، حوا علیه السلام پسې وروسته ذکر شوله. بیا د خوراک په بحث کې دا اوسېدلو خبره وه، د خوراک په بحث کې الله وایي فکولا دواړه خورئ، هلته د فکولا ووایو او مخکې اسکنا یې ونه وایو چې دواړه اوسېږئ، بلکې فکولا دواړه خورئ ووایو. داسې ونه ویل چې پر دویمه جمله کې چې آدم علیه السلام تم خوراک کوه
او فکولا من حيث شئتما آدم علیه السلام تم خوراک کوا او حوا علیه السلام هم خوراک چرته چخوته دسی ونه ویل دغه اشاره دی خبره ده اول د رهایش خبره ده د رهایش په باب کې آدم علیه السلام اول ذکر شو حوا علیه السلام اوست دینه وای دا مسله معلومه شو چې د خزو د خاون منځ کې کوم شرعي مسائل دي هغه مسائلو کې زنانه پر رهایش کې د نارینه تابع اوسېږي نو که نارینه وایي چې په دې کور کې اوسېږم نو دا به وجب دا کور ټیک دی بس صحیح ده دا به اعتراض نه کوي چې نه اوسېږم زبر ځکه انتظام الته اوسېږو بل چرته اوسېږو خزه به دا اعتراض به خاون معنی نه کوي پر رهایش کې به اعتراض نشي کولای او نافرمانی مخالفت نشي کولای بلکې پر رهایش کې باندې زنانه د نارینه تابع البته هغه صورتونه بیل صورتونه دي چې خاون گمراه دی بيدینه دی هغه به ځګنو کې رهایشونه غواړي چلته د گمراهۍ او د بيدینه د بیلاری اسباب موجودي او خزه دیندار د بهایي لاري نه غواړي گمراهي نه غواړي نو خو مجاهده راخو جدا خبر ده چې لا طاعت لمخلوق په معصيه الخالق د الله په فرمانه کې د مخلوق خبري به سوګ نه اوري اخو جدا صورت خو د خاون رهایش به د گمراهۍ ځګن کې نه دی عام رهایش نو خزه به د خاون په دې کې تابع اوسېږي مخالفت بنه کوي د خوراک په باس کې چونګ دوه غبر ذکر شوی دي نو دې کې د مسارې د اشاره ده چې د خوراک په باب کې خزه به د خاون تابعداري په لازمي نه ده یعنی د سینه د خاون کم شیخ وخی او د خزم خوخي او خاون چې کم شیخ خوري نو خزه به خامه هغه شیخ خوري بل شي له بغوتیم نه وروړي خاون تابع اوسېږي نو په خوراک کې خزه مکمل خود مختار ده چې کم سي زیخ وخی خپل خوخي او د خاون خپل خوخي البته بری حیش کې به خزه د خاون تابعدار اوسېږي نو الله یا آدم اسكن انت وزوجك الجنه اے آدم علیہ السلام وصیت تو وزوجك الجنه به بستا په جنت کې او دې ځکه کې تاسو خیال کړئ آدم علیہ السلام د پیدایش قصه خو تاسو اوریدل خود حواله سلام د پیدایش خبره به بالکل را نه کوم ځکه نه را پیدایش به باسلته نشته نو هغه د واقعیت به د تاریخونو او د احادیثونو ثابت دي او هغه د سید آدم علیہ السلام جنت کې پیدا شو الله تعالی په اجازه ورکړي چې ګرځا ټول جنت صاحب کنټرول کې شو صاحب نگرانی کې شو ستا خو خلک چرته پاتې کېږي چرته نه پاتې کېږي آدم علیہ السلام ګرځیدا خدای آدم علیہ السلام طبيعت خپاو په جنت کې هم خپاو ولی خپاو ځکه انسان چې د انوثیت ته ویل کېږي اشنایی ته ویل کېږي ته انسان فطرت دسي دی چې خواته اشنا خلک موجود نه وي کله هر څه ته مخه تکې نه د انسان طبيعت خوشاليږي نه دا جدا خبره ده چې انسان باندې کینه بغض شیطانی دومره غالب کړي چې خپلوان بد چې دا جدا خبره ده او چې کړه انسان ته یو وايز دګن ته بوزي به تیار کوټه کې بن کی یو شړ بیابان ځنګل ته بوزا او ال تمام خوراکونه ته پریکا چې دا خورا او ال ته به دا نه خوشاليږي نو د انسان د انوثت نه د انوثت اشنایی ته ویل کېږي د انسان فطرت د جواز د خپای د سر اشنا خلق پکار د جګو سره پاتش آدم علیہ السلام نه تعالی ته پوښتنه کوي چې جنت کې څه مشکلات خو نه لري آدم علیہ السلام ورته ارس سریر دی خو اصلي طبيعت خپه دي خوشاله نه هغه انساني فطرت دسي آدم علیہ السلام د یوونی لاندې ودش شکل ودش هغه نه څو وخت بعد رايخ شو چې وی کتر خواته وزنانه ناست آدم علیہ السلام د تاسو کې د سوچي نو هغه ورته وز الله تعالی ستاده پاره ستاده غسی پختینه پیدا کړي آدم علیہ السلام را پاسه د پختو باندې تلاس وخه نو غستر د پختې پکې نه او د نبی علیہ السلام احادیث مبارکه هم د قشنت کړي نبی علیہ السلام چې کله اخیرانی وصیتونه کول د مرز الوفات کې چې کوم اخیرانی ضروري وصیتونه پرې خودل هغه وصیتونه کې یو خبره ده چې زنانو سره ډېر زیاته گزاره کوي او د هغه فطرتونه نازک دي نو که تاسو غواړئ چې زنانه ټول کوتایان حال کوي یو کمزوري به کې هم پاتې نشي او بار خبره باندې تنقید کوي او بار خبره کې پس حساب شروع کړي نو وای زنانه د غسی پختینه پیدا ده او چې کله دا ته سمول غواړي پوره سمې نو دا ماتیږي د سمېږي نه د دې فطرت دسي لہذا د اړ خوارق کوتای پس ولګاړه موړی چې کوم غیر شرعي دي ناجایز دي د برداشت کولو قابل نه دي هغه اصلاح ضروری ده او چې کوم کمزوري کوتایان دي وړي دي هغه برداشت کوي خیر دي کوم چې برداشت کولو قابل دي نو دغه روایت نه معلومیږي دا چې آدم علی السلام سره حوا علی السلام چې کوم پیدا شو دا ورسته پیدا شو او د آدم علی السلام د غسی پختینه پیدا شو نو الله تعالی وي دغه حوا علی السلام او آدم علی السلام تعالی ویل چې تا او سب به د جنت کې وسی او خدای دواړه من حيث شئت ما چرته چې خوخه ولا تقرب هذه الشجره تاسو من ذکر کې دی ونی وای باس مکه بقره کې تر شوی دی دغه مختصره خلاصه موږ دسی وایو چې دې ونی یا دې بوټي بارا کې تفسیر خازن تقریبا ولس اقوال نقل کړي دي چې دې رسشه مراد دي او زیات ترجیح تقریبا دې تور کړي د دا د کور بوټي اگر چې مشهور دا د غنم بوټي
بیا دې باره کې د پښتو کې عجوبه چې په قسم مشهور دي چې د غنم دانه حوا علیه السلام راوښ کوله په نوک باندې نیمه کړه او نیمه آدم علیه السلام خوړه نیمه حوا علیه السلام خوړه بیا په کې د سیم چې د غنم کې چې کوم د کرخه غونډه کې نشان دی د نوک خط دی دا خبره صحیح نه ده د حدیثو کې خو بیخي نشته د غنمو د تصدیق په حدیثو کې نشته دا 17 اقوال چې تاریخي اقوال دا حدیث نه دي یعنی قرآن او حدیثو کې د دې ونې تعین نشته جلسه شي ونه او دغه قصه دروغ زکه ده د نوک باندې نیمول والا چې کته وی چې د موجوده غنمو کې کوم نشان ده د نوک نشان ده نو ته په خپل باندې ویل جغدانې په نوک نیمه کړه او به وخوړه نو ته خو پاتې نشه کړه ختم شو نو د نوک نشان کوم ځای نه را پیدا شو یا درسه وګړي دی تو خمراوالي غنم یا د جوار باندې یو نشانه وکي به وکړي هغه دانه چې کوم راوخه ځغ نشان خو به بیان نه یو ختم شوی خاور هغه دانه خورسته شوی بیان نه به هر حال باندې نو ودی کې 17 اقوال شته او زیات تفصیلی مخکې تر شوی دی فتكون نشيب دواړه من الظالمين د ګناګارونه ظالم فاسق کافر دا مشهور اصطلاحات دي دا د خلک د تفسیر په ابتدا کې د خلک د خبرې ذکر چې کافر څنګه فاسق څنګه ظالم څنګه بیا ردی په منځ کې فرق څه دی او ردی اطلاق په یو بل معنی ممکن دی که ممکن نه دی په دې معنی امام ابن تیمیه رحمه الله یو کتاب لیکلی دی کتاب الایمان په نوم باندې په دې معنی تفسیری باسي کړي حاصل دا دی چې ظالم بکافر باندې هم کله اطلاق کیږي کله فاسق باندې اطلاق کیږي خو بګونانګاری هم اطلاق کیږي دلته کې اکثر مفسرین ګونانګار معنی لیکل چې کدی ته نږدې شي بقصره قصدن دې تورلی او دې خوراک وکړو نو بتكون من الظالمين تبشید ګونانګارونه نو ظالم اطلاق بګونانګار باندې هم کیږي تفسیر عثماني د ذکر کې یو تحقیق کړی دی او هغه لیکي چې ظالم دا کوتاهی کوونکی ته هم ویل کیږي څنګه چې د غنوري معنی دي د ظالم ظلم کوتاهی کول ته هم ویل کیږي او دلیل کې هغه سورۃ کهف یو آیت مبارکه پیش کړی دی چې ولم تظلم منه شیئا او تبنه کمه ردینه هیڅ شي هغه ځکه نه معلومي کې دا ظلم کمی ته هم ویل کیږي نو تفسیر عثماني والا وای مناسبه معنی وای زما په نظر کې دا ده چې د څه معنی وشي چې پتكون من الظالمين تب غنیشه به تاسو دواړه من الظالمين کمی کوونکو نه تعالی تعالی په نعمتونو کې به تاسو کمی کړی کدي سیستم خوراک وکړو عام مفسرین دې معنی ګناګار لري دا چې تب ګناګار شي اوس دغه سوالات چیرې کتار دی ون خوراک وکړه تب ګناګار شي آدم علی السلام ته وکړو اوس وای چې آدم علی السلام ګناګار دی کنه دی حالانکه د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې پیغمبران معصومین دي د ګناهونو نه پاک دي قبل النبوت او بعد النبوت دواړه ان د پیغمبرین مخکې وروسته پیغمبران د ګناهونو نه پاک دي د اهل سنت والجماعت اتفاقی عقیده ده د خوارج د نور باطل پر عقب کې خپل باس دي هغه سره زموږ سره تعلق نشته نو جواب د حقیقت دا دی چې د څنګه کې الله تعالی د څه وجه کدي ونه ته نږدې شوی په قصد سره قصدن تاسو را له جزد الله تعالی حکم نه منم او د خرم او حکم به خپل ځای باندې شي هغه من عمل نکو او نه خرم پرې دا وي او دغه قصدن خوراک کول د ګناه ده نو د دې مطلب دا ده چې تاسو د ونه ته نږدې شوی په قصد سره نو پتكون من الظالمين تاسو بشیدا ګناګارونه اوس آدم علی السلام څنګه نږدې شو ونه ده په قصد سره نه نږدې شوی به اجتهاد کې خطا شو باس یې ورسته روان او اجتهاد د څه ول شیطان راغ او دې قسمونه وخوړل چې ګوره دا ونه چې کومدان د دې لپاره ده چې څوک یې وخوري دغه نه همیشه یا فرشته جوړيږي یا ټول عمر له جنت کې ناسي مرګ په ناراضي د دې ونې صفاتونه ده خو الله تعالی چې تاسو ویلو چې می خورنو ولې ته ویلو چې می خوره وې د الله تعالی چې کوم حکم نه تمنې کړو دغه مطلب دا دی چې تکر اوله پیدا الله تعالی پیدا کړی ستا معده او صلاحیت دومره کمزور و چې دې ونې برداشت پکې نه نو الله تعالی ته په اول سر کې منع کړی چې می خوره خو ستاسو صلاحیتونه قوي شوي دي برابر شوي دي نو جسم او ستاسو په معده کې دا صلاحیت شته لازمه کی اوس کدی و خوړله نو سان بیا فرشته جوړ شي ټول عمر له بچندې جنت کې به اوسېږي که و د نه خوړله نو بیا براوزي او یا به مړ کېږي یا به جنت نه وځي د کمزوري پیدا پاتې کېږي ولدار د عدالت تعالی د حکم متشریش او شیطان ورته ویل نو آدم علی السلام دا خبره نه هغه ورته ویل آدم علی السلام ته ویل جنات الله تعالی دا وینا مطلب دا نه دی الله تعالی د سویل چې بس نوري ونی خورا او دا مخوره بس لاندې خبره ده شیطان ورته قسمونه خوړل چې نه په دې مسله کې ته خطا ای دې مسلې معنی دا نه ده او بلکې د مسلې مطلب دا ده چې د ټیم کې مخوره سره دونه دي کمزوري دي چې کله قوي شو به یو خوره نو وس یو خوره چې همیشه د پاره جنت کې پاتې شي چې کله قسمونه شروع کړل د الله تعالی په ذات باندې بنوم باندې قسمونه شروع کړل شیطان
نو بده کې آدم علیه السلام حوا علیه السلام خطا شو هغوی ته دا پته نه و چې خلک څوک به دروغ قسمونه هم خوري بیا دومره لوی عالم چې د فرشتو سره اسمانون ته راغلی دی او په جنت کې اوسېږي دا هم لره دروغ قسمونه خوري نو شیطان بده کې آدم علیه السلام دوکه شو خطا شو نو هغې نه بعد دا غلطي وشوله نو الله تعالی ولا تقربا تاسو دواړه من نزدیک کېږي هذه شجره دی ونه فتكون غنیشبه من الظالمین د ګناګارونه یا د کمی کوونکو نه دواړه معنی صحیح دي چې کوم تاسو صحیح ده